پیژني ښه ساینسدان څوک دی بالکل یې پیژني ښه سیاستدان څوک دی بالکل یې پیژني هلکه ښه پهلوان څوک دی رسلنګ والا باډي بلډر ښه باډي بلډر څوک دی درته به ووایي چې پلان کې دی او پلان کې دی او په دې کال کې ګولډ میډل ګټلی او دومره وخت دا د پهلوانانو چې دی مشر او په دې وخت کې پیدا شوی دی او د دې ملک دی او دومره خوراک کوي دا ټولې پتې ورته وي کرکټر ورته معلومي چې ښځی څو ده او بچي څو دي او چېرته پیدا شوی او څومره وخت کرکټ کړی او څومره یې بچي راولي او څومره چکي والي او څومره یې چوکي والي هشته که نه او څومره یې ویکټ یې اخېستي قسم دی دا اکثرو ته پته وي خو دا ورته پته نشته چې د رمضان المبارک روژه فرض ده فرض څه ته وایي فرض وایي څه ته واجب وایي څه ته سنت وایي څه ته سنت مؤکد وایي څه ته سنت کفایي وایي څه ته فرض کفایي وایي څه ته فرض عین وایي څه ته د دې نه مسلمان رور او خور خبر دا نه دي ولې دین طرف ته اهمیت نشته سوچ نشته فکر نشته موږ یو ګینې دا دین دا مولیان هسې اوزګار دي نعوذ بالله من ذلک زما محترم ورونو په دین باندې به ځان پوه کوي اکرونه دي او که خویندې دي نو زما رسول الله وسلم فرمایي من صام رمضانا چا چې د رمضان المبارک ټولې روجې ونیولې په کومه طریقه ایمانا ایمان شته په فرضیت د روجو باندې چې دا روجې د الله د خوا نه فرض دي په قرآن کې د دې آیاتونه راغلي او دا کله پر شوي زمارونو دام درته ویم په 2 هجري باندې په 15 د رجب باندې شعبان باندې په 15 د شعبان باندې روجې په مسلمانانو باندې اول ځل فرض شوي دي دویم د هجرت کالو او څنګه چې روجې فرض شوي د دې نه په دې میاشت کې نه په بله میاشت کې د رمضان المبارک په اول رمضان المبارک کې چې په مسلمانانو روجې فرض شوي الله پاک د بدر جنگ هم راوسته د بدر غزوه چې ورته وایي د اسلام او د کفر یو فیصله کن جنگ چې په هغې کې کفر بایللې ده او اسلام پکې ګټلې ده په هغې کې داسې صحابه وو چې په خپو باندې چپلې نه وي داسې صحابه پکې وو چې هغوی سره تورې نه وي کوتکونه ډنګونه یې راغستي وو داسې صحابه پکې وو چې هغوی د کور نه د سبزۍ دپاره چې کمې چړې د غوښې دپاره برابر کړې وي دغه یې راغستې وي تورې ورسره نه وي چا سره دغه هم نه وي غربت ډېرو کوتکونه ډنګونه یې راغستي وو داسې صحابه وو چې د هغوی کمیسونه نه وو صرف لاندې یو لنګ یو بدنونه یې ښکارېدل او په ټولو مجاهدینو کې د ټولو مجاهدینو سره د اسلام په دې اولني غټ جنگ کې او په اولنۍ په 18 د رمضان المبارک باندې جنگ بدر کبرا شوی دی چې د بدر جنگ ورته ویلی شي په دې کې 314 دی تو کم صحابه کرامو او مشر څوک تاسو ته پته شته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر البدریین د بدر د مجاهدینو سردار او امیر او حکم کوونکی او کمانډر جرنیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ښودنه کوي داسې وکوئ داسې مه کوئ هغه جنگ دا به څومره عزتمند دي چې د هغې مشري رسول الله وسلم کوي هغه مسلمان به څومره عزتمند دي چې هغه ته رسول الله وسلم اډر کوي چې داسې وکړه داسې مه کوه هغه کافر به څومره بدبخت دی چې دغه خلاف محمد رسول الله راوتی دی هغه کافر به څومره بدبخت دی چې دغه کافر د محمد رسول الله خلاف راوتی دی دا زمانه به څومره بختوره زمانه وي دا به کوم حالت چې جنگ بدر شروع کیږي 18 د رمضان المبارک دی صحابه کرام ټول روجه دي او اولنۍ روجه ده مطلب مې دا دی چې اولنۍ فرضیت د روجې راغلی نور 18 روجه ده او صحابو سره څه دي ټینکونه توپونه هغه وخت کې نه وو د کافرانو زر لښکرو مشري چا کوله ابو جهل او دې خوا مشري څوک کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د ابو جهل ملګري څوک دي عتبه دی شیبه دی ابو سفیان دی او دلته د رسول الله وسلم ملګري څوک دي ابو بکر دی عمر دی عثمان دی او علی رضی الله تعالی عنهم اوه ناشنا مقابله درونو د مسلمانانو سره څو توري دي دا واورئ په 314 کسانو باندې 2 توري دي 2 توري
اته توري دي او دو اسونه دي ټولو مسلمانانو سره او د کافرانو د ار یو سره اس د ار یو کافر په زرو کسانو کې د ار یو کس سره توره د ار یو کس سره زغره د ار یو کس پیزار برابر زغری برابري خوراکي توکي هغه ور سره برابر په جب کې درهم او دنانیر داشتا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راوته خپل مرګرو ته ګوري او غوي ته ګوري الله یو عریش ورته وي عریش شپې په دې کې تیر کړه د شپې ورته دا په مازیګر ماسپخین وخت کې ورته دقه د لوخونه یا د کجورو د پاڼو نه یو ورکوټه دالانګې سفر ورته جوړ کو او پیره پیسوک کوي غالبا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یا سعد بن معاذ رضی الله عنہ او دې کې دعا کې ټول شپه تیر کړه یا الله دغه ګوره دغه 314 مسلمانان دي الله اخوا کافران ډیر مضبوط دي دا مسلمانان نه په ډیر مهنت باندې را جمع کړي الله دغه ورکوټه لخر می ته جوړ کړي الله کچرته دغه مسلمانان سبا ټول شهیدان شي الله ستا نوم بم بزمکه باندې څوک وانخلي کافران ډیر زورور دي الله زغری لري الله وسایل لري اسونه او خان لري پیسې لري الله دغه غریب مسکینان مهاجرین او انصار دي الله ګوره د دوی نصرت وکا الله جل شانه ورته فرمایل چې اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو محنت دا برایگان نزي دا به پیدي نزي سيهزم الجمع ويولون الدبر پروا نه کوي ان شاء الله دا لخر به تاسو تشاګانی درړي دا لخر به تختی اما غوا چې دغه بازان د اسلام دغه 314 کسان دوی سره کوتکونه دي دوی سره چا سره غشې د لاس کې نیولې چا سره چړکې د پلاس کې نیولې د چا سره یو توره ده اته توري بسو کی والله جل شانه د دې یو صحابینا دومره طاقت ورکړه چې زمو استاد اټم بم نه ور ډیر طاقت ورکړه اما غو چې الله جل شانه ټول د کافرانو لخر هلاک او یا کسان دای ونی ولو یا سرداران په شمول د ابو جهل د کفارو دای مردار کړل او یا کسان لاس تړلی راوستل دا ولی د مسلمانانو جذبه د مسلمانانو ایمان دا مضبوط دی نور هیڅ خبره نشته وسایل باندې مسلمان نه مضبوطیږي اگر چې وسایل ته ضرورت شته خو په وسایل باندې به پوره توکل نه کوي توکل به پچا کې ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باندې توکل وکړي الله فرمایي زه ورته کافیم مسلمانان به څه وایي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم زمونږ د پار الله کافی دی او موږ په الله باندې توکل کوو ولې هغه د ډیر غیر عرش مالک دی وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل او دې صحابه وسویل کافی دی موږ لره الله پورا دی زمونږ د پار الله ونعم الوکیل او خکار ساز دی نو مسلمان د توکل په چا کوي په وسله به نه کوي په ټینکونو توپونو به نه کوي توکل به په چا کوي په الله جل شانه باندې او دام ظاهري اسباب دي ټوپک برالی تمانچه برالی توره برالی ټینک بروانه د جنگ ټریننګ دا طریقې به یادې او به وزه جنگ ته خو توکل به په چای زمارونو په الله جل شانه باندې وي او د کافرو توکل په مادیاتو باندې دی دا غوی په وسلو دی دا غوی په ټوپکو دی دا غوی په تمانچو دی ان کید الشیطان کان ضعیفا الله جل شانو فرمای د شیطانانو وسائل دا غوی مکر فریب دا غوی سیاست دا کمزور دی دا ضعیف دی د زمارونو جنگ چاو غاټو وای مسلمانانو غاټو او د بدر مجاهدین دوی ته الله جل شانو دا بشارت واورو چې تاسو د دینه بعد هر څه کوي تاسو بخنه شوی تاسو مغفرت شوی دی تاسو الله بخلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلی باندې ورته الله جل شانه دغه بشارت ورکړي چې اے د بدر مجاهدینو اے جبرئیل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وي تاسو د بدر د مجاهدینو په باره کې څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د بدر کې څوک ما سره جنگیدلی دي د کلمې د لړوالي د پاره هغه په مقدس مکه باندې کامل او اکمل مسلمانان دي د جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي قسم په الله چې په اسمان کې کومې فرشتې د بدر جنگ ته راغلي وي
نو هغوی هم دغه رنګې کاملې او اکملې دي د الله په نیز باندې او په نورو فرشتو باندې فخر کوي. تاسو چې دلته ویوئ چې بدري صحابي، موږ ویو بدري فرشتې. څنګه چې د بدر مجاهدین په دې فخر کوي چې موږ په بدر کې جنګېدلي وو، دغه رنګې نورې فرشتې د بدر فرشتې په نورو فرشتو فخر کوي چې موږ د بدر د مجاهدینو نصرت دپاره تللي وو. الله جل شانه فرشتې راولېږلې. مسلمانانو صرف خپل محنت وکړو، توکل په الله وکړه، الله فرشتې راولېږلې، هغوی به ورسره لګیا وو. د کافرانو نه به یې سټونه وال، د کافرانو نه به یې لاسونه وال، کافران به یې تړل، د کافرانو سورلۍ به یې راغورځولې. او مسلمانانو لیدلي د ډېرو مسلمانانو جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام دغه فرشتې راغلې وې او دوی سره نورې لښکرې وې د فرشتو. نو زما ورونو خبره ما دا کوله چې مو تا د روژې د فرضیت نه خبر نه وو. روژه په دویم د هجرت په څوم کال فرض شوې؟ شابه په دویم کال باندې. او په څوم تاریخ فرض شوې ده؟ د شعبان په 15 باندې، د شعبان المکرم په 15 باندې روژه فرض شوې ده. او د بدر جنگ په څوم تاریخ باندې شوی؟ شابه ووایي په 18 د رمضان المبارک باندې، غالبا د زیارت ورځ وه. او څو مجاهدینو پکې 314، زیاتو کم اقوال هم پکې شته، خو 314. او کافران څو؟ 1000 کسانو. او الله جل شانه نصرت مسلمانانو ته ورکړ. نو دې تاریخ نه ځان خبر کا. راځه محمد رسول الله صلی فرمایي من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کم مسلمان سړي چې په رمضان المبارک کې د شپې خوب ونه کو او د تلاوت دپاره ودرېده، په تراویحو کې ودرېده، تهجد ته ودرېده، پښمني ته پاڅېده، یعنې د رمضان المبارک د شپې قیام یې وکړه او شوګیري پکې وکړه ایمانا و احتسابا. خدا ګوره دلته بې ایمان لري و احتسابا او په نیت د ثواب باندې. داسې نه چې ستا نیت دی که زه چېرته تراویح ونه کړم ملا صاحب به رانه خفه شي، که زه تراویح ونه کړم زما مور به رانه خفه شي، که زه تراویح ونه کړم زما دوست به رانه خفه شي، که زه تراویح ونه کړم په کلي کې به راپورې خل خاندي، ما ته به بالمازه وایي، نو دا تا ته اجر او ثواب نه میلاویږي. احتسابا طلب د نیت دا به چا ته خالص کې، نیت به چا ته خالص کې؟ الله جل شانه ته. الله جل شانه ته به نیت خالص کې چې الله دغه تراویح کوم، تراویح کې دا ختم کوم، الله د ستا د رضا دپاره کوم، نه د ملا صاحب پروا راځي، نه راته د مفتي صاحب پروا راځي، نه د حکومت پروا راځي، نه د مور او پلار پروا راځي. الله دغه تراویح، دغه تهجد، دغه پښمنۍ د شپې دا ذکر اذکار په رمضان المبارک کې الله دا ستا دپاره کوم، ته یې رانه قبولې کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمدقه طریقې سره چې چا لیلة القدر کې عبادت وکړو ایمانا و احتسابا، ایمان لري په دې باندې چې دا لیلة القدر د دې ذکر په حدیثو کې راغلی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خولې باندې ما ته د دې فضیلت را رسېدلی دی. و احتسابا او په امید او په تقاضا د څه یو کې د اجر او د ثواب سره، بله څه تقاضا، بل څه امید دې پورې تړلې نه د الله د رضا دپاره. په لیلة القدر کې چا عبادت وکړو نو څه انعام به یې ورته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه، په ټول ژوند کې چې مخکې څومره واړه ګناهونه کړي او ورته معاف شو، ټول عمر کې چې دی د بلوغت نه دی خوا څومره واړه ګناهونه کړي دي دغه درته معاف شو په دې 3 عملونو باندې. او د غټو د کبیره د لویو ګناهونو توفیق به درته الله جل شانه درکړي او درکړی به یې. ځکه ته چې د شپې د ورځې روژه ونیسې د الله نه د ګناهونو بخښنه غواړې که نه؟ تا چې کله د ګناه بخښنه وغوښته الله درته غټ ګناهونه معاف کړل. ته چې کله تراویحو ته ولاړې، تهجدو ته ولاړې، د قرآن تلاوت کې په رمضان المبارک کې په شپه کې او د الله نه د ګناهونو بخښنه وغوښته، الله درته ټول غټ ګناهونه معاف کوي. واړه خو درته په هغې عمل باندې معاف شو، غټ درته په ژبه باندې معاف شو، توبه دې وویسته په ژبه باندې، نیت او اراده دې د توبې وکړله. د قرنګ لیلة القدر کې چې ته ناستې او عبادت کې نو ته به الله ته استغفار نه وې، دا به نه وې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني، یا الله ته عفو خوښې، الله ما ته عفو وکړي، د ګناهونه معاف مسلمان صفا شو. نو کله چې د اختر مونځ ته راځي نو الله جل شانه دلته اذان او اقامت بند کړی دی. دا ولې؟ دا وجه دا ده، دا وجه دا ده چې راځه زما بنده تا روجې نیولې دي، تا باندې لیلة القدر شپه تېره شوې ده،
تا په رمضان المبارک کې د شپې تراویح کړي عبادت دې کړی دی راځه مسلمان جمعات ته بغیر د اذان او د اقامت نه راځه نن درته اعلان نه کوم لکه څوک چې چاته ووایي چې ته هر وخت زما د اجازت نه بغیر تا ته دعوت دی او هر وخت راځه زما کور ته په تا به زه ښه ناشنا روټۍ خورم نو دې پته ولګي دغه سړي د دې مېلمه سره مینه ډېره ده دای ډیر ډیپ او جوور او گہرا دوست دی ورته وایي چې هر وخت راځه زما کور ته نو الله جل شانه د اختر په ورځ څه فرمایي زما بنده تا ډیر محنت کړی دی تا ډیره خواري کړې ده د رمضان المبارک روجې دي نیولي بغیر زما د اذن نه او د اعلان نه راځه جومات ته ته ما بخلی نو اذان پکې نشته الله دې زموږ ستاسو نه دا روجې قبول کړي ای زما ورونو او موږ او تاسو به څه محنت وکړو زمونږ او ستاسو مونځ به څه مونځي ما او تا به په رمضان المبارک کې څنګه مونځونه وکړو ما او تا په رمضان المبارک کې د روټۍ نه ځان څنګه وساتو د غیبت نه به ځان څنګه وساتو دغه طریقه به موږ د صحابو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یادو ما او تا په رمضان المبارک کې په دې کې لګیا یو چې تراویح شته او نشته 8 رکعات دي او 6 رکعات دي او 40 رکعات دي خدا نشته چې تراویح افضلیت د دې څومره راغلی په حدیثو کې الله په دې مونځ باندې خوشحالیږي څومره رسول الله سلم خو چې دا تراویح پرېښي دي نو په دې نیت یې پرېښودلې چې په تاسو باندې فرض نشي اوس خو فرضیت نشته ختم شوی دی سوچ کوه رسول الله سلم چې پرېښي دي څه دپاره چې په تاسو فرض نشي او زما امت که در باندې فرض شولي نو بیا به ګورې تاسو دا 6 رکعاته فرض په ډېر تکلیف سره وکړئ په مشقت سره به وکړئ که فرض در نه به پاتې شو انکار هم ترې وکړو بیا به ګورې کافران شئ رسول الله سلم د دې یېرې نه پرېښودي چې الله جل شانه دا د رمضان المبارک تراویح ډېرې خوښې کړي دومره خوښې کړي چې رسول الله سلم ویرېده چې چېرته فرض نه کړي زما په امت باندې او زما امت کمزوری دی او بیا د آخري زمانې امت او ما ته زما ستا غمې کړی زما ستا د خاطر یې پرېښي دي ورنه صحابو باندې که فرض شوی هم وی نو هغوی به په ډېر صحیح طریقې سره په احسن طریقې سره کما حقه طریقې سره به هغوی دا کړی وي او که نه ستاسو نه تپوس کوم نو غم محمد رسول الله سلم زمو ستا کړی دی نو پرېښودی چې فرض نشي نو الله فرض نه کړلي نو سنتیت خو اوس هم خو مضبوط ثابت دی نو موږ یو چې شته او نشته او مه کوئ یو ضرورت ورته نشته د مونځ نه خلمنه کې رسول الله سلم خو فرمایي د ورځې 10 رکعاته نفل ته وکړه الله درته اجر درکوي د رمضان المبارک نه غیر د شپې 10 رکعاته نفل وکړه الله درته اجر درکوي نو که یو سړی د شپې نفل کوي نو ته به یې منع کې ورته وایې چې دې ته ضرورت نشته که یو سړی د ورځې نفل کوي ته به یې منع کې چې دې ته ضرورت نشته او په رمضان المبارک کې یو سړی نفل کوي تراویح کوي او ته یې بندی وایې چې دې ته ضرورت نشته دا مضبوط عبادت نه دی دا په کمزورو حدیثو کې راغلی دا کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او کله یې پرېښي دي دا خو د عمر رضی الله تعالی عنه سنت دي د عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې خو الله جل شانه علامه سیوطي صاحب په تاریخ الخلفاء کې لیکلي دي چې د 20 نه زیات آیتونه الله جل شانه د عمر رضی الله تعالی عنه په فیصله باندې نازل کړي اے عمر رضی الله تعالی عنه په ځمکه کې فیصله وکړه چې دا خبره ټیک ده نو الله جل شانه به په عرش کې کما یلیق بشانه آیات کریمه به راولیږي چې او د عمر رضی الله تعالی عنه خبر ټیک ده علامه سیوطي سے فرمای د 20 نه ډیر واقعیات داسې شوي دي چې عمر رضی الله تعالی عنه یو فیصله کړې ده او الله جل شانه د هغې په باره کې آیات را لیږلی دی او سوچ کوه چې عمر رضی الله تعالی عنه دا تراویح کړي ته وې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي اول خو در سره منه او خو زه به ستا خبره ما تسلیم کړله ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي او دا عمر رضی الله تعالی عنه 20 رکعاته کړي نو راځه را مخامخ شه چې الله جل شانه دغه په خوښه باندې د قرآن آیاتونه نازلوي نو آیا د تراویح چې عمر رضی الله تعالی عنه کړي دي نو دا به الله ته خوښې نه وي تپوس کوم ولې به خوښې نه عمر رضی الله تعالی عنه د بدر قیدیان چې کله ګیر کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ټول صحابه کرام دې طرف ته وای د بدر د قیدیانو نه پیسې اخلو فدیت اخلو پری بيدو موږ به وسایل والو زغری والو اسونه والو کړه کافرانو بل جنگ را غیر سره د مکی د مشرکانو د غوی د پاره به موږ برابر یو د بل جنگ د پاره پیسې به والو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خم مشوره ټول صحابه په دې باندې لبیک کو چې ټیک ده
خو چون کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وه نو اجازت پکې و چې مشوره بل چا بل شان کړی وی. عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې شخصیت دی په ټول عالم کې چې څه وایي د الله رسوله داسې وکړه. د بدر دا قیادین دا مشرکان د کافرانو دا سرداران چې موږ نیولي دي دوی موږ ته په مکه مکرمه کې ډېر عذابونه راکړي دي. دوی زموږ صحابه کرام شهیدان کړي دي. دوی د الله او د رسول خلاف توره راایستې توره بربنډه کړې ده. دا ظالمان دي. دوی د قرآن خلاف راوتي دي. که دوی هم پرېښودل بیا ځانونه کلکوي بیا زموږ خلاف راوځي. د الله رسوله زما خو دا خوښه ده چې سرونه ترې ووهه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه فیصله قبوله کړه؟ نه، فدیه تې اخلو، فدیه تې واغسته. الله جل شانه آیات کریمه نازل کو. د چا د فیصلې موافق، د چا د فیصلې سره برابر وایه؟ د عمر رضی الله تعالی عنہ د فیصلې سره برابر. ما کان لنبی ان یکون معه اسرا. یو نبی ته وایي دا مناسب نه دی چې د سره قیدین دی او د بدر قیدین او دوی مړه نه کي او حتی یسخن فی الارض چې په ځمکه کې د دوی وینې توی نه کي، د دوی وینې به یې توی کړی وی. نو فیصله د چا په حق کې وشوله؟ د عمر رضی الله تعالی عنہ په حق کې. عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې ناست دی او ارنګې صحابه راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام کوي او ستر نه هغې وخت کې. نو عمر رضی الله عنہ خو غیرتی دی، داسې کوي ځان سره یې ویل ای کشکې ای الله داسې آیاتونه ته نازل کا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره د صحابو ملاقات مخامخ فیس بای فیس دا بند شي. الله جل شانه آیاتونه قسم دی نازل کړي قرآن عظیم الشان کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره ملاقات بند. دوی به ستاسو نه پرده کوي، صحابه او تاسو به د دوی نه پرده کوئ. شراب کله چې دې آیتونه نازل شو چې دا بند کړي دا بند کړي، اول آیات داسې نازل شو چې دی نه دا ښه چیز نه دی، پیدا پکې نشته او د نفع نه پکې نقصان پکې ډیر دی، نفع دومره نه ده. بل آیات نازل شو چې یاره دا ښه چیز نه دی. بل آیات نو عمر تعالی عنہ څه کوي؟ اللهم انزل الینا بیانا شافیا. یا الله د شراب په باره کې صفا حکم راولېږه چې شراب حرام دي، شراب دا د خنزیر د غوښې غوندې حرام دي، شراب دا د شیطان چیز دی او څوک چې شراب څکي دا شیطانی حرکت دی، الله حرام کا. اللهم انزل الینا بیانا شافیا. یا الله صفا حکم راولېږه. الله جل شانه آیات کریمه د شراب د حرمت راولېږه. د عمر رضی الله تعالی عنہ په فیصله باندې فیصله وکړه. ای ظالمه کم خوازي دغه تراوی چې عمر رضی الله تعالی عنہ کړي دي، قسم په الله په دې باندې زما الله جل شانه خوشاله دی او راضي دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په راضي دی. او دا استدلال زه د قرآن نه کوم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه کوم. زما رونو ما ته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ نه خلک بندو، علم هم دې ته راغی، پوهه زما استاد دې ته راله، منطق او فلسفه هم دې ته راله چې په مسلمانانو ځوانانو باندې تراویح او منځونه بندو. نه، مسلمان ځوان نسل به دې ته تیارو چې په رمضان المبارک کې منځونه وکړي. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله رمضان المبارک راغی او بیا به خاص اخري لس شپې رالي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله. موږ تاسو چې ویو چې یو کار سختي هلکه بچي ملا ورته وتړه ورخطا نشي، هله دوست ملا ورته وتړه کار سخت دی، داسې یو که نه. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان المبارک کې د عملونو لپاره ملا وتړله. ملا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملا تړي او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ته وایې چې نه پروا نه کوي، ملا ونه تړي. الله دې بخي. رمضان المبارک دومره مهمه میاشت نه ده، تراویح پکې مهمې نه دي، نفل پکې مهم نه دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی مقابله پیدا کې، د دوی په منځ کې لرېوالی پیدا کې، د دوی په منځ کې دشمنی پیدا کې، د دوی په عمل کې فرق پیدا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې چې الله جل شانه اول تی ګناهونه شته نه او الله جل شانه ورته مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي، هغه پکې عبادت کوي. او ما تا ته خلک کوي چې عبادت پکې مه کوه، نو ما تا به څه کوو؟ عبادت به کوو، ډېر به پکې کوو، انتهایي درجه ډېر به کوو. الله دې توفیق را نصیب. صحابو ارمان سو 2 رکعاته مونځ او کوم مونځ رسول الله په حکم نه کړي او رسول الله د صحابي په 2 رکعاتو باندې دومره خوشاله شوی دی چې د خوشالۍ نه جړلې دي او دا په ټول امت د پاره سنت طریقه ګرځېدلې ده. رسول الله په حکم نه کړي سو هم زه رسول الله په 2 رکعاته
مون درته اوس ویم حکم پې نه دی کړی صحابي د خپل ځان نه د شوق نه دا 2 رکاته کړي دي او دغه 2 رکاته تر قیامته پورې د هر یو مسلمان مجاهد شهید غازی دپاره سنت ګرځېدلي دي. راشه چې درته ویم یو واقع درته ویم رایاده شه ذهن ته مې راله. خبیب ابن عدي رضی الله تعالی عنه دا ځوان صحابي دی او د اوس د عدي زوی دی او د اوس قبیلی د انصارو د غټي قبیلی وي اوس او خزرج او دا اوسی صحابي دی او ایمان کله راوړی دی زمارونو ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې راوړی دی. دې ته اوس ایمان وای دې ته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وای دې ته حقانیت وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې اوسېږي او دا په مدینه منوره کې دی. په مدینه منوره کې چې دا خبر شو چې حق پیغمبر راغلی اخیری پیغمبر راغلی د څه وکړل ایمان یې پرې راوړه دې ته اوس ایمان وای. د احد او د بدر په جنگ کې د بدر او د جنگ د احد په جنگ کې دې صحابي عیسی اغستی ده او د بدر په جنگ کې دغه رمضان المبارک په 18 تاریخ کې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل تر مسلمانانو دا وسایل چې دې ته ګوره د جنگ دوران دی د جنگ په میدان کې مسلمانانو خپل وسایل یو طرف ته ایښي دي سامانونه یو طرف ته ایښي دي او دې صحابي ته خبیب رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې ته د دې چوکیداری کوه توره ورسره ده. خو د جنگ په دوران کې د یو کافر مردار که د کافر نوم دی حارث ابن عامر دا د کافرانو سردار دی د مکی د مشرکانو نه دی. حارث ابن عامر د عامر زوی حارث نوم دی دای مردار که نو د بچو ورته زړه کې واچوله ښه چې انصاري صحابي د پلانکۍ قبیلې اوس اوسېدونکی دی او همدغه رنګې دومره عمر دی دا شکل دی او زمونږ پلار د مړ کړی دی نو که کافرانو مونږ خپله بدلی د پلار اغسته وړه کې ورته واچوله که هر ځای کې دا سړی مونږ ګیر کو نو مونږ به دا د خپل پلار په بدل کې قتل کوو. داسې وشو د هجرت په 4م کال باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس کسان صحابه کرام د دې لښکرې تیار کړ ورکوټې ټولګې او په دې باندې مشر که عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او په دې کې خبیب رضی الله تعالی عنہ هم دی او دا د قرآن عظیم الشان حافظ هم دی او انتهایی تقواداره تهجد گزاره منځ روژه نیونکی صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انتهایی درجه مینه هم د اوس به درته پته ولګي چې څنګه مینه د اوس به درته ثابته شي. دا لس کسان یې ولېږل دې ته غزوه رجیع وایي دا یې ولېږل او کله چې غصفان ته ورسېدل بین المکة و غصفان یو علاقه ده او هلته څه ځای دی حذیل ورته وی او په دې کې یو قوم اوسېده بنو لحیان ورته ویل. دوی ته خبر شو چې هلکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس مسلمانان را روان دي او د دوی مخه نیول غواړي او راځئ پیسې به هم تیوالو زغرې به هم تیوالو تورې به هم تیوالو اسونه به هم تیوالو او وبه یې نیسو یا به یې مړه کړو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو بنو لحیان او خرڅ به یې کړو. همدغه رنګې ورپسې شو دوی 100 کسان شاسواران دي قوم برابر کړل تورې نیزې اسونه یې ورته تکړه اسونه ورکړل او دا خلک په جنګ کې هم تکړه اوس 10 او 100 د دوی چېرته کېږي او علاقه هم ستا خپله ده. ورپسې شو چې ورپسې شو پیدا یې نه کړله دې کې یو د کافرانو کې یو سړی په ځمکه باندې څه ګوري چې زڼي پراته دي د کجورو زڼي پراته دي هغه یې راوچت کړل چې بوی کړه خولې ته یې واچول دا د مدینې منورې د یثرب د کجورو زڼي دي او په دې لاره باندې د مدینې منورې خلک تللي دي تازه زڼي پراته. ورپسې شو خلک یې پیدا کړه کله چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا خلک ولیدل چې دا خو د پلانکۍ قبیلې خلک دي او ظالمان دي او غداران دي نو موږ ګیره یو غونډۍ ته وختل دوی ته ګر چاپېره تاو شو ورته وایي راکوشئ څه هم درته نه ویو. عاصم بن ثابت د لښکر مشر رضی الله تعالی عنہ ټولو ملګرو ته وایي یو کس ورکوز نه شئ دوی ګوره دوکهبازان دي هغوی پې د غشو ګزارونه شروع کړل او 2 کسان شهیدان کړل او د لښکر مشر عاصم رضی الله تعالی عنہ دام شهید شو. دا د څه دپاره زمارو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې تلیو دا د څه دپاره تلیو دا د کلمې د لوړوالي دپاره تلیو. د دوی ښځه بچي نه وو د دوی ژوند سره مینه نه وه د دوی بدن ته په غشو او په نیزو باندې تکلیف نه رسېده ووایه وروره ولې نه رسېده خو د څه دپاره د اسلام دپاره وتیو موته د اسلام دپاره 2 رکعته تراویح نه شو کولی ولې وایي دا صحیح سنت نه دي. راشه دا صحابه کرام څه کوي
دوی په 2 رکعاتو باندې ځان قرباني 3 کسان یې ونیول چې هغه کسان شهیدان شو. دي درو ویل مونږ هم لکېږو اوس راکوش ورته. دوی ورته قسم وکړ چې مونږ تاسو ته هیڅ هم نه ویو، راکوشئ راځئ سم درته نه ویو. دغه 3 صحابه کرام راکوشو. په دې کې یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دی او یو خبیب رضی الله تعالی عنہ دی. دا عظیم مجاهد د اسلام د پاره عظیم قربانی وس ورکي. غوښ صرف دی قصې ته چې قربانی ورکي او څنګه قربانی خبیب رضی الله تعالی عنہ ورکي. دې کې دا پدریو کې یو کس دا ویل دوی چې څنګه را کوس کړل بس دوی خپل هغه واده خلافي وکړه. کافر دی، کافر د مسلمان دوست نشي جوړېږي. نو دا دوی د لیندونه د خپل لیندونه دغه هغه ربړونه دا کولاو کړل، هغه تارونه او دوی 3 واړه په وتړل، لاسونه په ورته وتړل. دې کې د دریو کې یو صحابي ځان سره ویل چې را دوی خو اوله غداری دا شول، زه د دوی سره نه ځم. راخکې په تورو په نيزو باندې وو. په دې 3 کې یو شهید ک 2 پاتې شو، زید ابن دسنه رضی الله تعالی عنہ، خبیب رضی الله تعالی عنہ. دا ویول مکه مکرمه ته او الته خرج کړل. کله چې د آغا کافر بچی خبر شو چې ما درته ویلو حارث ابن عامر چې دی خبیب رضی الله تعالی عنہ د بدر د جنگ په ورځ باندې هغه مردار کړو، داغه بچی چې خبر شو غټ کارم کړی دی او په اوچت قیمت باندې د دې خلکو نه څوک واغست خبیب رضی الله تعالی عنہ. راځي د خپل پلار په بدله کې بینن قتل کو. راځي چې مسلمانانو دا مورال د مسلمانانو د عقیده کمزوري کو داسې قتل باندې به قتل کو. او پته ورته نشته چې دا داسې ځوان صحابي دی چې دا به ټوټه کوي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه به د زړه نه ونه باسئ. ګیرې که دا د محرم الحرام میاشت وه، نو کافرانو به هم د دې میاشتې عزت کاو، په دې کې دا نه قتلاو. بس دای د عقبه ابن الحارث دا دغه حارث زوی دی، هم دی اوس قتلی. ده واغسته په خپل کور کې قید کړ. د دې حارث ښځه یا د دې حارث لور چې زینب نومو، دوی به ورته ولاړو، دا په هتکړو باندې کلک تړلی دی د اوستنې پورې، او ده به داسې اواز کې تلاوت کو چې د خوا او شا زنانه او ماشومان دیوالونو سره به ولاړو، د قرآن عظیم الشان تلاوت به یې اورېده. ده به په دې هتکړو کې چې موقع به ورته میلاو شوه، نو مونځونه به یې کول، اودسونه به یې کول، تلاوتونه به یې کول، او غلامان یې پې ودرولې دي تورې ورسره وې چې دا چېرته کم خوا سره د دې هتکړو لال نه شي. دغه زنانه به یې نګراني کوله. دا دغه سړي لور ده خبیب رضی الله تعالی عنہ چې څوک وجلی. محترمو دغه زنانه خپله وی قسم په الله وی د 3 خبرې وکړلې. 3 خبرې وکړې. یو دا وی ما باندې به صفا اوبه څکئ، ګنده اوبه به راباندې نه څکئ، د ښایسته چیني اوبه راباندې څکئ، زما نیزبین دی. او داسې نیزبین په هتکړو کې تړلی. څه دپاره وایه؟ د اسلام دپاره تړلی دی. ډېر نیازبین دی. وی ما باندې به تاسو خوږې ښایسته اوبه څکئ، بېکار تروي اوبه به راباندې نه څکئ. 2 نمبر د بوتانو په نوم باندې چې کومه ذبحه تاسو کوئ د هغې غوښه به په ما د الله دپاره نه خورئ. وګوره اوس هم خپل ایمان ساتي که نه هغه مضطر دی، هغه ګیر شوی د اکراه په حالت کې دی. په دې وخت کې چې هر څه په د باندې خوري دی خوړلی شي، اسلام اجازت ورکړي. خو نه د الله دپاره وایي هغه حلاله او ذبحه هغه څاروی چې د غیر الله په نوم باندې ذبحه شوی د دې غوښه به په ما باندې نه خورئ. او 3 اخري فرمایش مې نه دی چې کله ما قتل کوئ او ما اعدام او پانسۍ ته بوځئ، نو ما به خبر کړي یو ورځ به مخکې ښایسته اوبه به یې پیسکلي. او رښتې هم د بوتانو والا د بوتانو په نوم چې کومه غوښه څاروی ذبحه شوې دا غوښه به هم پرې زما وروره نه خوړله. د شهادت نه یو ورځ مخکې دته وایي چې سبا تا بوځي، غالبا چې 4 د سفر د میاشتې و، د سفر د میاشتې 4 تاریخ و، او دته ویل چې سبا به خلک داسې اوازه کوي چې تا به بوځي او قتل کوي به دي او د شهادت مقام ته به دې رسوي. دغه کافره ښځه ورته وایي تا نه پرېږدي. دا کافره ښځه دې دومره متاثره شوه، دا خپله وایي. وی خبیب رضی الله تعالی عنہ به چې کله ما ناڅاپي ولیده نو په لاس کې به یو غټه د انګورو غوشه وه. والله وی په دې وخت کې په مکه مکرمه کې او په ټول عربو په جزیره کې انګور په دې وخت کې نه و، د انګورو وخت به نه و، او د سره به انګورو ناشنا میوې به وی ما د سره لیدلې، د سره به ناشنا خلکو خبرې کولې، د ده مسکا او خندا چې درته ویل. وی ما ویل چې دا د الله والا کس دی. وی ما ورته
ویل چې سبا دی بوزي وای دا په مسکا شو او راته ووایي چې ما ته یو چاړه راوړه چې زه پې دا اضافي ویښتان خپل لرې کړم ځکه دا زموږ دین موږ ته حکم کوي چې ځان به صفا ساتئ وای ده ته ما یو تیره چاړه ورکړله د صفایي دپاره وای دې وخت کې زما یو زوی دی ماشوم دی په خپوړو باندې ده ته ورغې د ده لاسونه هم کولاوي او د سره چاړه په لاس کې ده او زما ماشوم بچی هم ورغې او دا ماشوم لاړ او د ده په دې ورون باندې کېناسته وایي چاړه در په لاس کې داسې نیولې ده او ماشوم یې په ورون باندې کېناسته او ماشوم یې داسې خپلې غېږه کې ونیو وایي زما د خولې نه چغه ووته چې دا ماشوم خو زما دشمن ته ورغې او دا به اوس په ده باندې چاړه کېدي او د ځان نه مخکې به دا ماشوم مړ کړي چې ما مړ کوئ چې ستاسو دا ماشوم خو هم زه مړ کړم یا شا به ما پرېږدئ که نه دا ماشوم مړ کوم وایي چې هغه زما رنګ ته ولیدل ما ته وایي چې ته ولې ویرېدې وایي ما ورته ویل چې زما ماشوم درغې او تا سره په لاس کې چاړه ده وایي پام کوه د عقبه لوري په دې ونه یېرېږي ما درس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ویلی دی موږ په ماشومانو باندې ظلم نه کوو موږ بزدلي نه کوو موږ بې غیرتي نه کوو چاړۍ وایي راګزار کړه او ماشوم ته یې دیکه ورکړه چې ورځم ورته دي وایي ما ویل داسې انسان دا کم انسان دی دا خو فرشته مزاج دی دا د صحابه کرامو اخلاق دي دا د صحابه کرامو کرامت دی او دا د صحابه کرامو توره ده خلک رالل څلورم تاریخ دی د سفر د میاشتې او هغه خلک چې په جنگ بدر کې د هغو پلاران مردار شوي دي ټولو سره توري دي او نیزي دي او چاقوان دي ورسره او د وخت سره ورسره د وخت مطابق ورسره خطرناک وسایل دي راغلل او خبیب رضی الله تعالی عنه را کولاو کو په زنجیرونو باندې کلک تړلې دی په خپو کې اتکړی په لاسونو کې اتکړی په مرۍ کې اتکړی لکه ازمرۍ چې څوک پلک پلک وتړي یره تي کوي رعب کې تې راځي ورته وایي تا موږ بوزو وایي نن دې اعدام کو پانسي کو دی نو څه وایي ورته که ما تا وایي ورته وایي یو خواهش مې دی نو کافران څه وایي چې ده به څه خواهشي بچي به ځان ته راغوالي ښځه به راغوالي څه روټۍ به غواړي انګور به غواړي فروټ به غواړي خو اوبه به غواړي پی بس کې څه خواهش دی نو څه وایي دا د هغه خواهش څه دی د صحابي نه د خېټې خواهش نه دی د بچو سره د ملاقات خواهش نه دی دنیایي خواهش نه دی اخروي خواهش دی څه وایي ورته ناشنا الفاظ وایي تاسو به حیران شئ ان شئتم اے کافرانو که ستاسو خوښئ ان تترکوني چې ما که چېرته پرېږدئ فاصلي رکعتین قبل مصرعي یو 2 رکعته مونځ به وکړم د خپل مرګ او پانسۍ نه مخکې څومره ناشنا خواهش دی مو تا په خلکو باندې مونځ بندو په ځوانانو باندې او صحابه کرام د مرګ په وخت کې کم خواهش لري چې 2 رکعته مونځ به وکړم ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة قرة عیني مونځ دا زما د سترګو یخوالی دی مونځ دا د مسلمان معراج دی معراج المؤمن او معراج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه سره خبرې کړي هغوی پرېښوده وایي ځه اودس وکړه او 2 رکعته مونځ وکړه دا مونځ یې ډېر مختصر وکړه ورته وایي ای کافرانو ما دا 2 رکعته مونځ ولې دومره مختصر وکړه وایي د دې وجې نه چې تاسو دا ونه وایئ چې موږ د 2 رکعتو مونځ موقع ورکړه او ده خو دا رکعتونه او دا رکوګانې او تلاوتونه دومره اوږدې کړې دي د مرګ نه یېرېږي وایي قسم په الله که دغه یره را سره نه وي چې تاسو به په ما باندې د بزدله مسلمان شک وکئ وایي ما به دا 2 رکعتونه دومره اوږده کړی وی چې ځان به مې ډېر ستړی کړی وي دا څوک وایي دا خبیب رضی الله تعالی عنه فرمایي دې ته اوس ایمان وایي 2 رکعته مونځ کوي د مرګ نه مخکې وږی تږی روان دی روان یې کړ تنعیم مقام ورته وایي تاسو کې چې څوک عمرې ته تلي نو مسجد عایشه ورته اوس وایي هغه د ټولو نه لنډ میقات دی عمرې اکثر خلک دا غیزې نه کوي څوک عمرې ته تلي مسجد عایشې نه که هغه احرام را تړلی او هلته تللی حج ته څوک تللی نو اوس هلته دغه مسجد تنعیم مقام ورته وایي مسجد عایشه ورته اوس وایي دلته ورته یو د کجوري غټه غتنات دا ټک والا دی برابره کړله او خبیب رضی الله تعالی عنه پې داسې وتاړه نیغ لاسونه ورته داسې کړل او خپې مبارکې ځوړندې دي او لاسونه ورته کلک په مزو باندې د دې ډډونو پورې داسې وتړل یو لرګی داسې تېر کړی صلیب نشان سره او څه یې وکړل ورته وایي اوس به قتل کو ابو سفیان ولاړ دی او ټول دا غټ غټ کافران سرداران چې دی د کافرانو ولاړ دي او 40 هغه ځوانان یې راوستل توري ورته په لاس کې ورکړي نیزې ورته په لاس کې ورکړلې مزي ورته په لاس کې ورکړه چې ورته مرۍ کې مزي واچوئ بې عزته یې کوي په توري ووهئ په نیزو باندې سورې کوي چې د چا پلاران د په بدر کې مردار شوي وو 40 ځوانان یې دغه راټول کړل ورته وایي موږ دې مړ کوو وایي مړ مې کوي نو کله چې دا ملکۍ د دې نه مخکې دا څه وایي الله لاسونه یې اوچت کړه داسې لاسونه یې زور ورکړه اللهم احصهم عددا یا الله دا خلک وشماره
دا کافران الله ټول شماره الله دعا درته کوم خیری ورته وکړل کافرانو ته وقتلهم بددا او یو بل پسې په هلاکت باندې قتل کا الله ولا تغادر منهم احدا یا الله یو بم زما د قاتلانو نه ژوندې نه پرېږدي دا خیره یې وکړل هغوی چې په کله یو ګزار نیمو که نو خبیب رضی الله تعالی عنه یو څو اشعار وایي درته ویم څه وایي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي أو تسوي ولست أبالي حين أقتل مسلما وإذ پروا ما تنرازي اي كافرانو ولي وإذا الحمد لله ده اسلام په حالت کې ملکیږم على أي شق كان في الله مسرعي که په هر یو اړخ باندې زه پریوزم که اندام مې هرې خوا ته پریوځي که ښي لاس ته پریوځي اندامونه مې او که ګس اړخ ته که زما بدن دې اړخ ته پریوځي او که دې اړخ ته که مخې ته پریوځم او که شا اړخ ته پریوځم ولې کانا فی الله مسرعی الله جل شانه ته زما ورتګ دی هېڅ پروا ماته نه راځي زه خپل الله ته ځم د الله د دین دپاره قرباني ورکوم او دا ولې ماته دومره تکلیف راځي او زه څه نه ویم او غاړه مې د تکلیفونو ته ایښې ده وذلک فی دی ذات الاله و ان یشاء دا د الله او د مینې او محبت د خاطره او که الله پاک وغواړي یبارک علی اوصال شلو ممزعي زما په دې ټوټه ټوټه بدن کې به الله جل شانه برکتونه واچوي دا به را یو ځای کې پروا نه کوي همدغه رنګې والله جل شانه بدن را یو ځای که څنګه یې را یو ځای که دوی به د مخ د قبلې نه اړو او ده به خپله د مرګ په وخت کې مخ قبلې ته اړو بار بار یې داسې وکړه هزار بار یې داسې وکړه د ده مخ به یې د مکې مکرمې نه اړو او د ده مخ به مکې مکرمې طرف ته تاوي د بس پرېښودی او کله چې دی شهید که نو رسول الله صلی الله یو دوه صحابه مقداد رضی الله تعالی عنه زبیر رضی الله تعالی عنه دوی راولېږل دوی چې کله را کولاو کړي دي ځینه کافران ورپسې شو زبیر رضی الله تعالی عنه د جسد مبارک ته دیکه ورکړله او څه چلو شو کافران چې را رسېدل نو ځمکې څه چلو کو ځمکه ورته کولاو شه او دای پټ که د کافرانو نه دته څه وایي بلیع الارض هغه صحابي هغه مسلمان چې خپله ځمکې ځای ورکړی دی دا څوک دی دا خبیب رضی الله تعالی عنه دی هغه مسلمان چې د اسلام دپاره اول هغه د پانسۍ قرباني ورکړې ده دا څوک دی دا خبیب رضی الله تعالی عنه دی زمارونو گزارونه پې شروع کړل چې گزارونه پې شروع کړل نو دا لاسونه یې تې وواله دا خپې تې ووالې دا غوږونه مبارک یې تې وواله ځینې کافران د دې قصې د وجې نه مسلمانان شو چې موږ خبیب رضی الله تعالی عنه سره ظلم کړی ټوټه ټوټه یې که زما محترم ورونو د څه دپاره د اسلام دپاره د څه دپاره د کلمې د لوړوالي دپاره د څه دپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره واورئ یو څو ګزار یې چې ورکړه ابو سفیان ورته رانږدې شو ورته وایي ځوانه خبیب انصاري ځوانه د اوس قبیلې اوسېدونکیه داسې وکړه چې ته مشرک شه واپس د خپل پلار او نیکه دین ته واوړه موږ به تا پرېږدو او ورته څه وایي مسکی شو ورته بدن یې زخمي دی ورته وایي مشره وای قسم په الله که د ټولې دنیا بادشاهي راکړي د ټولې دنیا سره سپین زر راکړي یو لحظه به د اسلام نه وانه وړم وایي وهئ یو څو ګزاره چې پې بیا وکړه ورته وایي ځوانه د اوس قبیلې اوسېدونکیه خبیبه داسې وکړه که دومره خو خواهش وکړه بیا به هم دې کولاو کړو چې ستا په ځای باندې ستا پیغمبر محمد رسول الله دلته تړلی وی او موږ پې داسې ګزارونه کولې صرف ووایه چې زما په ځای باندې محمد رسول الله تړلی وی نو موږ به دې پرېږدو خواهش صرف وکړه حقیقت کې داسې په نفس الامر کې خدا کې دیم نه چې خو خواهش وکړه دا ورته څه وی بیا ورته په مسکا شو سادهګانو وای قسم په الله تاسو خو لا دا وایئ چې زما په ځای باندې به زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته تړلی په هغه باندې به ګزارونه کېږي د هغه به بېعزتي کېږي دا خو لا پرېږدئ وایي که چېرته زه د خپلو بچو د خپلو لوڼو د خپلو ورونو سره په خپله کورنۍ کې ناست یم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپه مبارکه کې یو ازغی لاړ شي وایي دا هم زه نه خوښوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپه مبارکه کې یو ازغی لاړ شي دا هم زه نه خوښوم تاسو خو لا زما په ځای باندې ووایئ چې دا خواهش وکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ستا په ځای تړلی لاړ قتل یې که او شهید یې که زما ورونو خبیب رضی الله تعالی عنه د اسلام دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې اندازه ولګوه ځوانه تا ته ویم سپینګیریه تا ته ویم خورې تا ته ویم مورې تا ته ویم دا دین په ډېر تکلیفونو باندې را رسېدلی
قسم په الله کې دا داسې را رسېدلې لکه مو تاسې په دین باندې کومې لوبې کو ما ورته ویو چې منځونه مه کوه خبیب رضی الله تعالی عنه څو رکعته منځ وکړو 2 رکعته رسول الله سلم تقریر په ثابت شو ته خبر شو اے وای ما تر خبیب رضی الله تعالی عنه قصه څوک کوي چې څنګه شهید کو 2 رکعته منځ یو کو د خپل پانسي د خپل هغه کله چې د قتل زیته بوزي 2 رکعته منځ یو کو رسول الله سلم خاموش شو نو پته ولګیدله چې دغه منځ رسول الله سلم ته خوښ دی په ټول امت باندې سنت او چې هر څوک پانسي کی یو ملکیږي هغه په کار دا چې د خبیب رضی الله تعالی عنه دا سنت را ژوندي کې 2 رکعته منځ خواهشو کې زمارو الله دې ول ماته به تاسو ته د سو خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعین Mm-hmm.